بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران آیات نمبر 103 دا آیات کریمه دی الله جل جلاله دې کې د تفرقنا فرقواریت نه من راوستي ده. په دې مسله باندې چونکی د ابتداء زما ډیر غټ سوچو بعضی خلکو یو غلطه فیدا غستې ده او د عوام په ذهن کې یو غند وراچیل ایو مثال دی په دې سړی خېټه پر سیدلی وانه بادونه بلاچی او ویلی چې دا خېټه به د تشش په خپل باندې واچو خېټه به دی خالص. مثال هغه دی څه خلک د زیدي په وطن کې چې په خپل باندې نوې فرقه ایجاد کړي او د نوې فرقې د ایجاد د پاره هغه په نورو د فرقواریت الزام لګي. دا آیات به خلق وایو یا نور چې قران کې څومره آیاتونه تفرقوا لپس پاغي کې راغلي لکه پنځشتمه سفاره کې ده شرع لكم من الدين ما وصى هغه آیات کریمه کې تفرق لفظ راغلی. اصل معنی د فرقواریت پیژندل. فرقواریت څه ته وایي؟ نمبر 1 مفهوم دی د فرقواریت. نمبر 2 په دې کې عوام پویول. علماء یو مسله کوي چې تاسو د هر عالم کتاب مګورئ، تاسو د هر عالم بیان ماورئ، تاسو هر مجلس کې حاضری مکوئ. علماء دا سویل دي لکه حکیم الامت از اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یا موجوده وخت یو عالم وایي نو بعضی خلک وایي چې اوس 2025 دی زو خيار شوی بیزوګان مخيار الله دې رحم څنګه خيار شو. فرانس کې خزي پرتګیستو مولا ماتوي په پښتونخوا کې چې په خپل خزو ګوره بورقي لازمي موږ وسو خياران شو زمون خزي بم پرتګونه وباسي دې ته وایي د دوه خيارتیا. باقي دې ته وایي د دوه خيارتیا چې مولا ورته ویل سنت طریقه ده چې په غس لاس باندې خپل ځای جای استنجا انزل دی. وایي فرانس کې خلکو پیپونه لګولي اول پیزان صفا کې بیا پسې د هوا پی بیا پیزان وچکی دې ته دا خيارتیا وي. چل جی یو خو مسله ده. دویم زدا کوم د عالمانو بالکل ټیک ویل دي وجه ده څومره غیر علمي ده او ناپوهه ده هغه په دې دور کې ده بلکې نشته. دا آیات کریمه په دې باندې ما مفسرین تفاسیر زدري نمونه د تفسیر النصفی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی دا درې تفسیرونه په اول تاسو په خپل باندې وګورئ. چلو موږ هم درته اجازه درکو اډو موږ درته نه وایو چې چا بیان ماور زه درته خیم دا غو بیانونه په دې آیات باندې واور. دا درې تفسیرونه پیوګورئ چې د دې مانو سکه زه به اوس په خپل باندې موکب. دویم نمبر د ټولو نه باس په دې باندې کړل مسأله الفرق بین الفرق، فرق په مابین د فرقو کې دې باندې کړل شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حضرت غلام حنفی شهید رحمت الله تعالی علیه چې دا د سلسله صوفیه یو نامور عالم الدین دی او په ابتدا کې څنګه چې د بعض علماء دیوبند د په اړه کې خیال او نظر دی چې دا سړی ډیر سخت ونه دی متشدد نه حقیقي باس او په دې مسأله باندې خپل تفسیر د ټولو ناغرا نقل کړي د احادیثونه د سلفونه د مشرانونه تر د دې حد پوری دې آیات چې هغه کم باس کړي دنیوي تاریخ کې ما د کتاب نه دلیدل د مولانا غلام حضرت غلام حنفی شهید رحمت الله علیه په شانتي بحث په دې مسله باندې یو بل عالم الدین کړي. ها وضاحت چې دیو کمرا نقل کړل غلام حضرت غلام نو دا وضاحت د مولانا محمد امین صفدر اوکاړي رحمت الله علیه په تجلیات صفدر کې یا فتوحات صفدر کې بتا ست میلاو شي. لیکن
د دې وخت مطابق علما چې موږ څومره کتل کنه حنفي علما په حنفي علماو کې د دیو په شانتي بحث په دې مسله باندې هیڅ چا نه دی کړی او دا غي اصل وجه دا چې د دینو د باس پاتې شوی دی نو په دې وجه ته پاتې شوی چې په پروپاګاندا کې راغلی پروپاګاندا دا غي بنیاد اخنس بن شریق په شانتي خلکو یې خو دی اخنس بن شریق څوک و من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام اخنس بن شریق خبرې خډیر خوږی وي د الله د نبی په مجلس کې بکیناس یا رسول الله کلستاسو سناسیو ایمانم تازه شي کله بارته وزو بيخي به ایمان شو و خو منافق شي کنه دنه بچیناستو نبی علیہ السلام به خپل خبر غولو چې کله به بهر ته وته نبی به د مسلمانانو پټي سوزل بیا به د مسلمانانو غویانو نختی کټ کولې د بيزو سارونه داسې خبيسو دغه شان کله نن دور کې مسلمانانو سره بعضي خلکو شروع کړل او دا کم چې تاسو ته ترجمه او تفسیرونه کوي لکه اول نمبر پاغي کې زنا معلومه د دور کې برکت علي سي هاري برکت علي دویم نمبر ریسرچر طارق پټان دریم نمبر منیر شاکر بچوړي څلورم نمبر د دور کې یو بل نومینال تشپو وګو خلو باندې کار نکېږي او په ظاهر مسلمان ته دوکا ورکول باندې زور ته وسوي دې مسله الفرق بین الفرق دې کې اول تاسو ګورئ تشریحات نابغه د ایک صفحین اغه ټوټل باس په دې را نقل کړي او شاید چې یو عام مسلمان وګوري دا کتاب اردو کې مشته پښتو کې مشته یو عام مسلمان وګوري ان شاء الله العزیز زما یقین دی چې هغه به د دې خلکو مختمونه وګوري خبري اوریدري خلري خبره یزکه یو تفسیر او تشریح د خېټې نه ده او کوم سړی چې نبی علی السلام فرمایي د خپل خېټې نه زما د رب د قران تشریح بیان کی د ځان په جهنم کې کند تیار کړ وسته د حضرت د کتاب نه سره نقلومه اختصارا واعتصموا بحبل الله جميعا دار ارتکی به حکم د الله جل جلاله رسیونی سي دا کړی مضبوطونی سي جميعا طول ولا تفرقوا او پر قواریت مکوي فرقواریت مکوي د دې فرقواریت نه کم فرقواریت مراد دي فرقواریت دو قسم دي یو اعتقادي دي په عقیده کې او دویم په عمل کې پاکستان کې سو جماعت دي چې سرکردا اغه نامه د اسلام اخلي او دا غو خیال دار په خپل ذهن کې ذهنونه مړدي زلونه مړدي د آیات په تشریح تر نن پورې اغه راي سو جماعت د مثال په تور باندې یو د په کراچۍ کې غامدي ورته وای دویم پس بیا په دغه کراچۍ کې تیر شوی پرويزه به ورته وای دا منکر حدیث دریم نمبر پسې دلته او ریسرچ والا د طارق پټان د دې ټولو حقیقت زرا نقل څلورم نمبر قاری برکت د منیر شاکر د فتوی مطابق دا خر دی دا غوی دی چې تشقاری دی پنځم نمبر دی جماعت المسلمین د دینو مسلمین دی او بل جماعت اسلامی پکې یادي د دې مولیان عوامي په دې خبره نه پیږي مولیان یادو او طالبان یادو سره د علم نه چې دومره پټکي او ټوپۍ په سر کې انسان او په دې آیات کریمه باندې کم تفسیر دیو کوي د انسان عقل حیران شي چې تا مولا علم کړل او کنا تا په مدرسه کې تشډوړې خړل صاحبان ها د دې ټول اسلام راواله چې دوی تاسو ته د اسلام په نوم دوکا درکړي د یو اسلام د بل څخه خلاف دی د بل اسلام د بل څخه خلاف د دې ټول اسلام یو ته وایا اغم د اسلام نوم یاد دی بل ته وایا دام د اسلام نوم یاد هر یو وای دا صحیح مسلمان نه دی زه صحیح مسلمان فرقواریت اصل ګرم د دې په د اسلام نوم کې د ځان ته اسلام نوم خو دلته دی یو الزام لګي او الزام د څه لګي چې حنفي شافعي مالکی حنبلي وابیان مرسل وای دا سلور فرقې ولیجی د دې په مسألو کې اختلاف دی مسألې نه مراد عمل کې الله بندا فرقه په عمل کې نه
فرقه په عمل کې نو بیا به الله دنیا ته مختلف دینونه نه رالېږي کله دین د موسی د شریعت په نوم کله دین د عیسی د شریعت په نوم کله دین د داوود د شریعت په نوم کله د نوح د شریعت په نوم کله د آدم د شریعت په نوم کله د محمد د شریعت په نوم عمل د دې ټولو انبیاو جدا جدا دي من چې څنګه مونږ کو د سید موسی قوم نه کاو من چې څنګه روزاني سو د سید عیسی علی السلام قوم نه نیوا من چې څنګه روزاني سو د زکریا علی السلام د وخت روزه د سینوا الته قران بیانوي چې دا غیر روزه دا وا چې زب خبرې نه کوم خبرې به بندولې ورازي به مقابل وي د موسی علی السلام په شریعت کې یو مسأله جدا ده د مصطفی په شریعت کې جدا ده عیسی په شریعت کې جدا ده د مصطفی په شریعت کې جدا ده ځکه هغه کې اکثر نرمي ده په دې کې نه افراط ده نه تفرید ده د موسی علی السلام په شریعت کې اکثر سختیت ده په دې شریعت کې هغه شان نه ده د آدم په شریعت کې د خور سره نکاح جایز ده په دې شریعت کې جایز نه ده د حضرت یوسف علیہ السلام په شریعت کې سجده د تعظیم جایز ده په دې شریعت کې جایز نه ده ته چرته وای چې په عمل باندې فرقواریت ده نو بیا نعوذ بالله ستاره فتوی مطابق تمام انبیاء کرام فرقواریت والا دي او فرقواریت والا کس جهنمی ده فرقواریت والا کس جهنمی ده د الله د قران مطابق فرقواریت والا کس هغه په شریعت او په هدایت باندې نه دي کته وای چې د عمل په وجه باندې ده نو د عمل په وجه باندې د انبیاء په شریعتونو کې فرق دی په هر یو شریعت کې هر دین کې فرق دی نعوذ بالله ستا فتوا اول د پیغمبرانو ذات باندې ولګیدا بل د سلوري امامانو په مابین کې چې کوم اختلاف دی اجتهادي دی لکه څنګه چې د داوود علی السلام سليمان علی السلام په مابین کې مسأله اختلافي راغله مسأله ورته دار اله داوود علیه السلام ته دا کسو د غړي وزیر علی زما غنمي وخوړ زما فصل وخوړ ختمې کو ما دا مقدمه لراغلی داوود چې کله د بيزو قیمت ولګاو چې څومره د بيزو قیمتو دومره د زمیدار فصل خړلې داوود علی السلام ول تب بيزي ټولي دته ورکی اوان ورته ډاکي فیصله وکړه بهر ته چې کله وتلو سليمان علی السلام ورته دروازه کې ولاړو ورته وی بابا جان څه فیصله وکړه او ورته وی ستا پلار دا فیصله وکړه زما غړي بيزي ټولي دل ورکړي وجه دا د بيزي زما غړو بيزو څومره قیمت ده دومره د فصل تاوان شوی دی سليمان له بابا جان په سلام ټیک ده لیکن زه په سلام کوم او په سلا دارا به د پټیو کری د پټی چې اغه زګین ته ورسید فصل څومره چې وو کم وخت کې چې ستا بيزو خول او دا بستا غړي بيزونه پیدالي وړای بتی علي اغه نه به شوده کوي بس بیا به بل تشیزونه حواله کوي په سلا الله وی ففهمناها سليمان زیات فقاهت د سليمان سو دا نه و چې داوود غلط وکړ پلار او زوی اختلاف کوي په مسله کې اجتهادي ده پلار او زوی په کې اختلاف کوي چې پلار او زوی اختلاف کوي دوانه د یو زمانی دي دوانه نبیان دي چرته اختلاف په مسلو تور تین کې فرقواریت نعوذ بالله تعالی پتوی مطابق داوود او سليمان علیه السلام فرقواریت والا دي او فرقواریت والا یقیني جهنمی دي د قران مطابق یقیني جهنمی دي د قران مطابق بل په صحابو کې مثال یو مثال درکو صحابو کې مثال واخلئ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق کله چې نبی علی السلام رای علی دوانو رای جدا وجدار مشوره ده اجتهاد ده لکه نبی علی السلام د شپې روان دي ابوبکرم تلاوت کوي عمرم تلاوت کوي ابوبکر رو کوي عمر اوچت کوي نبی علی السلام ته سال ته پوس کوي ابوبکر ستاري استاد تلاوت رو د عمر ستاري روایت تیز عمر ورته زکه ما چې کم رب کلام وایو هغه رب جلال والا دی ما دا خلق راي خول الله حي قيوم الله همیشه ژوند دی الله یخ دی او تاسو ټول ودی ما زکه په زور باندې تلاوت کا ابوبکر وای ما چې کم رب تلاوت کا هغه رب جمال والا زجم ابوبکر جمال والا ابوبکر ورته وای ما چې کم رب تلاوت کا هغه روم ما د ناس خبري کولې دی وجنه په قلار لګیاو زما مفهوم د حدیث پیش کو پیغمبر وای ټیک ده تاسو خپل اجتهاد په خپل ځای ابوبکر आवाज لګ اوچت کا عمر ته لګرو
وسوایا دو صحابه په یو زمانہ کې د الله پیغمبر په وړاندې باندې خپل یو اجتهادي مسله ده اجتهادي ده دوانو په مابین کې څومره فرق دی دوانو خلفای راشدین دي دوانو ته جنت زیره میلاو دي دوان افضل درجه والا دي ابوبکر نه بعد د انبیانو نه بعد درجه د ابوبکر د بیا د عمر که په مسأله اجتهادي باندې فرقواریت اطلاق کې نعوذ بالله ته خلفای راشدین ته جهنميان ته باغي باندې فتوا لګي بل مثال به چانالي د امامانو پرېدا ما د صحابه مثال پیش کو ما د انبیانو مثال پیش کو سیب د عمل په وجه باندې د آیات مورتین کو ځان به جهنم کندي ته واچي پزو د خېټ نه د آیات تفسیر مکه وزان به جهنم کندي ته واچي دی وجنه حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایلی تر سوچ 15 علوم ستاسره قران مجید نه فنون هغه پوری د قران ترجمه او تفسیر تبل تمکوا یو فهم قران دی دیودام دو کور کوي دیوبن والا وای فهم قران تفهیم القران فهم قران تفهیم القران دا دوکا سور کوي چې دی وای می کوي الانکه دا دروغ وای فهم قران وای ځان په قران پیول زمونږ علماء لیکلي دا پارچا فرض تفهیم القران بل په قران پیول دار سړی نشي کولای تر سوچ دی له مضبوط راسخ په علم نه علم کې مضبوط شخصیت نه لکه دا نن چې تاسو ته د دې آیات تفسیر کوي وسه په خپل باندې واوري چې دا خېټ نه لګیاره سو په بورډ ریسرچ کوي چاټ وبای په سرکل او تیار هغه نیمبونه چې میان زوباسي او تشه کوسړې پاتې شي برکت سیب ته پکې ګوره دام ځان ته مولا وای ښا دام ځان ته قرآن مفسر وای ستاب شان تفسیر خو زمون غړي بيزیم کوي که شروع وکړه د دن نه د آیات معنا ما اورید الله نتیو بل مولا اورید الله نه د کړه د صرف قرآن مخې ته خو دې میډیا ته لګیا دي او پر قواریات په خپل ګرم کړل اوس به تاسو ته پته ولګي چې پر قواریات والا سوق دي سلور امامان مبدنامه وي دا غو په اجتهادي مسلو کې اختلاف دي په اجتهادي مسلې د تفرق اطلاق ته کې چې دا پر قواریات دي یا په داوود سليمان آدم عیسی موسی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابه هغه باندې اول فتوا ولګو واسو پته ورګي چې پر قواریات والا کم دي ترنه پوری دی ته موږ دا سوال امینه تو چې د قران د تفسیر د پاره راسخ په علم جوړیدل لازم دي د خېټ نه تفسیر کامی کوي او کوملای کوي دا جهنمی دی او یقیني جهنمی دی الله پیغمبر د پتوی مطابق من فسر القران برأيه سوق چې د الله د قران تفسیر وکي په خپل رأي سره د ځان له جهنم کې زه په خپل باندې تیار هاذا دا زما فتوا نه ده دا د دور د مولا فتوا نه ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتوا ده اولنې مسله تاسو دا ذهن ته واچو دویم وسراشه د دې آیات تفسیر نه مراد څه شی دی چې ولا تفرقوا د دې دو تفرقه یوم تعملی ذکر کچې دا په نبیانو کې ده دا په امامانو کې می دته تفرق نه وي د عمل اختلاف راتلیش بعضی صحابه رفع الیدین کوي بعضی نه کوي ته چرته په دی باندې د پیر قواریت اطلاق کې یا به ته چې صحابه پیر قواریت کړل او پیر قواریت والا به اوس پیش کوم چې جنتی دی که جهنمی دی د پیغمبر د خبرو مطابق قرآن مطابق وای چې تاسو باندې الله انعام وکړي تاسو د جهنم پکاند وي مان دا پیر قواریت د جهنم کاندې تتل نو کته په عمل کې نو په صحابه دي دا فتوا ولګول په 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء دي ولګول یو دویم نمبر د آیات ساتي چې الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې چې کم ذکر کړل د دې نه څه شی مراد نو یو فرق عملی دي دې ته نشي ویلي د امامانو مذهبونو ته هغه ته فرقواریات نشي ویلي مراد څه دي نو دویم فرقواریات عقیدوي دي په عقیده کې دې ته وي فرقواریات چې په عقیده کې اختلاف کوي عقیده پریدي عقیده نه اوري دغه ته وي فرقواریات عقیدوی لکه څنګه عقاید ذکر کوم ان شاء الله کاولنی درس کو نشي دویم کې تاسو ته د دوه یو فرقو ذکر وکم چې دا کمی دي څنګه په وجود کې راغلي دا څنګه شي زونه ها الله جل جلاله کم فرقواریات نه معنا کړل د عقیده دي د 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء د عقیده کې اختلاف نشته
داغه په عقیده کې اختلاف نشتا عمل کې اختلاف دی وجه نه موږ اهل سنت والجماعت وایو چې په عمل کې اختلاف راشي دا پر قواریت نه دی ځکه دا د یو لاک کمو بسلیری زر انبیاء او که په عقیده کې اختلاف وکړي دا پر قواریت دی ځکه د تمام انبیاء عقیده کې اختلاف نشته ټول انبیاء چې راغلي عقیده د توحید ټول بیان کړل ټول انبیاء چې راغلي هغه د نبوت مسل د رسالت مسله بیان کړل ټول انبیاء چې راغلي هغه د ملائکه تصدیق کړل ټول انبیاء چې راغلي هغه د اخرت ذکر کړل د قبر ذکر کړل د عقیدو کې اختلاف انبیاء نه کړي په عقیده کې اختلاف کوي د پیغمبرانو د لارې نه انحراف کوي او چې په عمل کې اختلاف کوي د عمل په اختلاف پر قواریت نشي ویلې د نن دور تاسو مفسرین استاسو د لیکچررز استاسو اسلامي سکالران هغه د قواریت اطلاق پس کوي په عمل کوي هغه صحیح د دې آیات نه چې مراد د هغه نه مراد څه شه د عقیده اختلاف دی په عقیده کې اختلاف کوي هغه ته وایي پر قواریت او زه ذکر کوم چې پر قواریت والا وس دی کنه دي کله دین د عمل اختلاف نشاغس لکه د دې آیات کریمه ولا تفرقوا د دین مراد څه شری چې تاسو ټول راجم نشئ حبل الله قران تی مراد دی او د قران مقصدی عقیده هغه عقیده د اهل سنت والجماعت ذکر کوي نو اهل سنت والجماعت کې شی جميعا ټول ولا تفرقوا د دین اخوا دی خو مزه لکه ابن ماجه ابن جرير دې کې روایت د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه بني اسرائيل دا په دو او یاو فرقو کې 71 فرقه یو او یا فرقو کې تقسیم شوی وان امتي ستفترق على 72 فرقه زما امت په دو او یا فرقو کې تقسیم شیدا ولنه حدیث چې په دې کې د یو او یو دو او یو ذکر كلها في النار طول بجهنميان الا واحده يوب بك جنتي وهي الجماعه اغيت فرقه موي اغه جماعت دا سو کوي نبي عليه الصلاه والسلام فرمای كلها في النار الا واحده يوب جنتي قالوا يا رسول الله ومن هذه الواحده دوم روایت کې راځي دا یو کوم فرقه ايوه قال والذي فرمای الجماعه د دین مراد جماعت دي سیوی 500 شکل دی ورکش ټول د دریو روپونی دومره قال الجماعه د دین مراد څه شه دی جماعت دی دویم روایت کې دا راځي ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بیا یو فرمایل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بیا راشي دیتا چې دویم حدیث کې د دې آیات څخه تفسیر را نقل کیږي امام بهقی رحمت الله علیه خاپدی مسله باندې اول کتابونه کتاب التفسیر فی الدین والتمیز الفرقه الناجیه عن الفرق الهالکین طاهر بن محمد الاسپراینی دا هغه کتاب دی هغه په دې مسله باندې غټ باس کړل بل په دې مسله کې کتابونه ډیر زیات را نقل دي معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه روایت کې چې نبی علیہ السلام فرمایل ان اهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 72 مله بني اسرائیل دیو تقسیم شوی پر قواریات شروع کړو په دین کې 72 ملت لفظ ولدل په دې حدیث کې راوړل دي دوا یو ملت وتفترق هذه الامه على 73 دا په دریو او یو فرقو کې عوامو کې دا روایت مشهور ده كلها في النار الا واحده وهي الجماعه ټول به جهنميان یو به کې جنتی ابسه الجماعت اهل السنت والجماعت صرف د جماعت لفظ نبی عليه الصلاه والسلام فرمای وهي الجماعت هغه یو به څه شي اب جماعت نبی عليه السلام اب فرقه نه په دې فرقو کې به داخل نه
نو دې روایت کې ملت راول او ملت چې دا په عقیده کې دا په عمل کې نه شي په عمل باندې د اطلاق مکو بل اسیات ساتي کوم سره د ملت اور د فرقې په مابین کې فرق نه پیژن د ملت په مابین کې او د عمل په مابین کې فرق نه پیژني کوم سره د مذهب او د دین په مابین کې فرق نه پیژني نن هغه خلک را پاسې دلی هغه خلک او هغه مونږ ته داخی دا پلان کې فرقه د ودانه ده نو اصل شی په عقیده ټیک و بس پر قواریات نه دي عقیده ټیک نه و کته شل الله چې وي چې مسلمان ازما د مذهب سره تعلق نشته نو ته په فرقه کې مفتلا نو کم سړی چې جبرئیل علیه السلام نه انکار هغه مونږ ته وی دا نور مولیان پر قواریات کې وزینه دوکه صرف په لفظ د اسلام درته درک په لفظ د اسلام باندې دا باز وی زه صرف مسلمان یم بس ورته بیا ته صرف منافق دی وی دلیل مونږ قالت العرب وامن عربیان ویل مونږ ایمان راوړل الله ورته سو قل لم تؤمنوا تاس مؤمنان نه ولکن قولوا اسلمنا تاس مسلمانان دي نو صرف مسلمان یم ترته دې سوچ کړل چې راځه سوې کنه خو د دې آیات جواب تاسو کته وی چې دا کم تفسیر او تشریح ته د دې آیات کې باچاخیل ملائکم تفسیر او تشریح کوي د دې آیاتونو دا زنه منم ولی نه منم ځکه دا د پیغمبر د حدیثونه کوي ولی نه منم ځکه دا د مفسرینو د تفاسیرونه کوي د فقها او محدثینو نه کوي جیته چې زه قرآن ظاهر ته ګورم ظاهر ته ګوري ته څه شي زه مسلمان یم ورته بالکل مؤمن نه مسلمان دا دلیل ورته قرآن وای چرته په ظاهر د قرآن باندې ته تفسیر کې قالت العرب آمنا قالت منافقین وای منګه مؤمنان یو الله نبی ته وای قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا تاسو صرف مسلمانان ځان د کوم سره زه مسلمان یم صرف زه هم ته منافق د قرآن مطابق د قرآن مطابق او بیا موږ ته وخایي چې تاسو په اسلامونو کې کوم اسلام ټیک دی غامیدی والا اسرار احمد والا پرویزی والا انجینیر علی مرزا والا جماعت اسلامی والا جماعت المسلمین والا اور منیر شاکر والا برکت والا عبدالغفار بنیری والا هم یو بکی ٹھیک دی 120 اسلام دی یو وای زما اسلام ټیک بل وای زما اسلام ټیک یو وای ټول منافقان د قرآن د آیات مطابق اصل پر قواریات خو تاسو شروع کړل د اجماعي عقیدونو انکار کوه د اجماعي مسائلونو انکار کوه نوې پر قراو باسه نوم ځان ته مسلمان ورکوه دا خو د منافق شعار الله په قرآن کې ګرځول اصل پر قواریات دا دي او اصل پر قواریات دا دي چې دی وای مونږ وای په یو لار باندې راجم شه د اهل سنت والجماعت دی وای نه جی هر سړی ته اختیار دی هر سړی د تفسیر کوي هر سړی د مسلې راو باس دي ته متنفر او متنفر اصل پر قواریات والا متنفر اصل پر قواریات والا سوق دے متنفر دے تاسو نه سوق ته پوسو کی متنفر سمانا د باران ساس کو ته ګوري هر سړی په خپل ځای باندې دس ټوپ هر سړی په خپل ځګین باندې دس ټوپ او دی بارک زما یو خطاب شان د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې د قرآن تفسیر هغه صحابه کرامو د سو شخصیاتونو کاو د سلورونو د الله پیغمبر د فتوی مطابق او په دې دور کې صاحبان ماشاءالله سره ګرم دي هر سړي خېټه پر سوال زمو مفسر د قرآن یو هر سړي بوت ته ودرېږي چیټ جی پی ټی شوی دی هر سړی ودرېږي ګوګل شوی ګوګل باندې خو بیا سرچ کا د سر د ټینشن بیماریم په سرچ کا کنه ډاکټر ته سره پارزي ګوګل باندې مزدوریم سرچ کا پټی ته سره پارزي ها ګوګل ته تاسو صرف قرآن پکړل چې ګوګل کې سره ازي بس تی بیا کو تاسو صرف قرآن پکړل دي الله جل جلاله دې معافي وکي وسراشي صحیح روایت دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے حاکم د عبد الله بن عمر قال رسول الله لا يأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل مثل
بمثل خزو النعل بالنعل زما په امت بد الله پیغمبر وای د سي دور راش څنګه په بني اسرائیل باندې راغلو یو پیزار چې څنګه بل پیزار سره برابرېږي هغه شانتی به دی د بني اسرائیل سره برابر شي د کې اشاره ده یو روایت کې راځي زما د امت علما د بني اسرائیل د انبیاء په شان دي د بني اسرائیل انبیاء چې څنګه دعوت کاو د بني اسرائیل انبیاء چې څنګه سخت راتلی چې به زما د امت په علما باندې راشي بني اسرائیل په فرقې راويستي هر سړی په قران کې مفسر شو لکه هر يهودي عالم ان تر دې چې خزه معلومه خزه هم پکې عالم هر سړی به مفسر د قران جوړ شي او علماء حق لبدي کې ورکی عبادت زمکه نه ختم کی لکه نن دور کې چې اصل مفسر د قران خلق نه پیژني هغه ته مفسر د قران چې خلوازه کې پیر سیب خطا پیر سیب پورتا تعویز خطا تعویز پورتا بس دای مقصد ګرځول چې د یوسو سیکولر فزلونو کې ځان د پاره زی وکي الکه یو سړی په تعویز باندې 100 روپۍ واغستې پتا ور بل دی دلته د ملک خزاني لوټ کیږي د غریب د یتیم مال لوټ کیږي خله دی کولاو نک د سرحد پنوم باندې د غریب مال خړې کیږي دا باندې چرته خارخ رانغه حکومت سب 2 روپۍ واغستې دمو درودي وک بس پر سړی کی خیال ته ولګي چې د لاک روپو غلط غل نه نو 2 روپو غلط ولې غلوي د لاک روپو غلط غل نه 2 روپو هغه ته ولې غلوي دا 2 روپو والا غریب ماپ کا پولیس غریب 100 روپۍ رشوت والی هر سړی پولیس رشوت خور دی اور د پکلی کې چې کم جرګمار سیب دی د په علاقہ کې چې کم ډي اس پی غټ یو شی دی هغه کرولونه علي د بیا غلې چې د 2 روپو غلط غل نه 2 روپو غلط ولې غلوي په قلار باندې کې نه د قران تفسیر کوي مفسر سیب دی جی سیو ډیر غټه خبره وکړه سیو واته سمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا پر قواریت مکو جی سه پر قواریت راشه زمون په دې ټانګه کې کینې بس پری دی جماعت د اهل سنت پری دی راشه زمون سه په دې ترالای کې کینې کمټرالای کې تیریم پینچر دی کمټرالای کې سوري بوري دا کمټرالای کې د پاسه 75 هم نشته مثال د ښه ټماټر دی ښه ټماټر د اسلام نه جوړ کړل او مفسرین صاحبان دومره زیات شوی دي د آیات د وضاحت نه خبر متکلم نه دی عقیده نه پیژني دی فن تو دی باب ترادان شرم مخشه دی او چې چا کې خلګي دین خو اصل کې دی نن سبانی مفسرین خرڅ کو دا د قران ترجمه او تفاسیر چې کم کوي اصل د دین تصویر خو دیو بیګاړ کو جی وجہ یہ تو قرآن کی صرف پیر سے په نظر راځي پیر خط او پیر پورتا خزو پلاور کی پرتګونه وایستو هغه باندې رد ونکو مفسر سے او مارکیټ رد ونکو مفسر سے پناد را باندې رد ونکو مفسر سے هسپتال رد ونکو مفسر سے چرته په غاټي استي رد ونکو مفسر سے چرته چا غټه غلطی بیان نکړه د غاټي عقیده رد ونکو چې کم بیګال لاوزی مفسر صرف دې تنر ناس دے چې پیر سے کتا پیر سے پورتا تعویز مولا روپۍ واغسته وای نغستا مولای سے په جمعات کې اکثر روپۍ تنها واغسته وای نغستا صرف خارخ پتا دی راوسته دې ته قرآن تفسیر شرم هم خشه ده خو پتا کی نشته درکې نو زما د امت علما دا پشان د بنی اسرائیل د انبیاء د خود دین حق علما مراد علماء اهل السنه والجماعه حتى لو كان فيهم من نكح امه علانيه كان في امتي مثله وبني اسرائيل كده الله نبي فرمای یو سړیو چې د مور سه علانیه نکاح کولا زما په امت بمداسي دور راشي چې د مور سبا نکاح کوي علانیه به کوي کدی کې یو ټیک ټاکر ماته چا خوله سوال وکړي ما د ټول علماء کرامو خلیت دی ګور چې د سړی خله د سړی نه کنه دانن مم او ډېډ والا راوتلو دانن سالن او روټي والا راوتلو جی ها یو بګي شکل خوان د سړی نه خدای راستي زمون پښتنونه خصوصا د عقل جنازه وتی ده د پښتنونه خصوصي د عقل جنازه وتی ده او ځان د عقل منی 2025 دی منګه پیګو واجب
کدی د پویدو نو د پویا خو د شیطان سړیر ورسره چې څومره بیګال پیدا کوي ابلیس ورته ولي وي ای د بیګال بچي خور ته پته چې حق ده بیا هم بیګال پیدا کوي کدی ته چرته پویا وي بیا د شیطان کاکا په رستت لپاره دي نه مردار به چې علما دي ماته وي چې زنا ولي حرام ده ما ویلو ما جواب ورکړ خداغه په زبان کې انکه موږ له هر زبان راضي د مناظري زبان راضي د جرګي زبان راضي محبت زبان راضي د غضب زبان راضي هر زبان الحمدلله ما ترازي ما غت جواب داغه په زبان کې ورکړ چې نه د حرام د سره نه د حرام چاته ویلی چې زنا ولې حرام ده تاسو کدا مسله زیری باس راواله اوس په باس نه کوم صرف دومره د تم چې زنا غیب عرفي ده دا غیب شرعي اول نه ده غیب شرعي مطلب دا چې صرف په اسلام کې حرام ده د سینه ده دا غیب عرفي ده تمام عالمي دنیا کې دا حرام او بد ګڼل شي غیب عرفي ده عرف معاشرین مراد چافر چل دي ماحول غیر چافر چل په تمام عالمي دنیا کې زنا غیب بد دي دا سوال کوم نه ده سر د څه شی وکړه خور دې مراو باس او مور دې مراو باس نه مرته حرام که یو سړی ویل چې حرام ده ډانګي پی ماتو او ماتو په صرف نو ډانګي پی منډل پکار دي د خپل خور او مور راو باس ته 20 کوم سنوي کوي ماوي بیا روسته خپاوم چې سیب دا سړی کې دې شي چې چرته سوالي کاو چې لګې دې کې علت څه ده یو وجه پوښ خپاو بیا راته چاو خو د ویلاز وان هغه لایف ورته کې څه شي هغه کې د خزو سره ازیو دا دالو به کې چې دسي چلته وکړو دس چلته وکړو چې قوم دومره بی غیرت شي چې د پیسې د پاره هغه پرتګو واس اپډانګو کینی هغه قوم ته تراوته یو ترغه ډلې کې او دغه په مقابل کې عالم بدنامي مولا خرج خو شو چې خرج پرتګي خونه د استره خرسیدو د پاره خور مور پرتګ خونه خرسي صرف مولا خرج بس پټکې خونه ده خرڅ ستا خو ذات خرڅ تاسو خو چې د سړیوالي کوم علامت ده شیز دیم خرڅ خونه په خزو کې غیرت خونه په سړو کې شته ټول د لګان یو دسي نو د په دې قوم کې راوېتلو تاسو موږ ته معلومات نشته ها صرف علانیه خبره پاتې ده چې د مور سبا علانیه تور باندې زنا کوي دا نبی علیہ السلام فرمایلو فرقه شته زبې ذکر کوم د فرقه په دی امت کې شته چې اغیو د لور ریری خورزي وسې سنیکا جایز ګڼل بیا د الله نبی فرمایي ان بني اسرائيل افترقوا على 71 مله د الله نبی فرمایي بني اسرائيل فرقواریت کې تقسیم شوی یو او یا ملت پکې جوړ شوی د الله نبی فرمایي یو او یا جماعت پکې جوړ شوی د هر یو عقیده جدا وا لفظ ملت د الله نبی ذکر کوي وتفترقوا امتي على 73 مله نبی علیہ السلام فرمائی زما امت با پدو یا ملتو کی تقسیم شي 73 دری او یا ملتو کی دری او یا جماعت ابو کی جوړ شي چې پیر قواریت به پما بین کی فی النار كلها فی النار نبی علیہ السلام فرمائی طول بجہنم یعنی الا ملت واحده یو عقیدی والا به کی جهنم تنزی وس د الله نبی فرمای اول عقیده زدکا زمک اسمان ټوکړه ټوکړه کې دي شي ریزه ریزه کې دي شي د محمد خبره دروغ نشي کې دي کله چې د الله نبی فرمایي رقیب جوړیږي رقم باغ مولوی چې ته نه بجوړیږي د دې مطلب دا شی چې دا وای د الله د نبی دا خبره دروغ ثابتو
ها د الله نبی وی چې یو ملت کې تاسو داخل شئ چې اب جهنم تنزی په یو جماعت کې داخل شئ فقیل لهم الواحده یو صحابي ورته یا رسول الله دغه یو جماعت کم یو دی قال ما انا عليه وعليه اليوم واصحابي د الله نبی فرمایي زه چې په کوم جماعت يم زما سنت او زما د صحابه کرامو طریقه ما چې کوم دین راوړل دي هغه صحابه کرام چې زما مرګري دي داغیو په لار لاړ شي داغیو عقیده خپل وګڼي وسغامیدی د صحابه کرامو عقیده او نبی علیہ السلام الله لیدل دی غامیدی کلیپ می اوریده د کراچۍ نو غامیدی هغه ته اوس ګوره یادې چې دا کوم خبره کوي نبی علیہ السلام د الله جل جلاله دیدار کړل وای د جبرئیل دوزل لیدل او چې الله یې نه دی لیدلی ځکه الله تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار سترګې الله نشي لیدلی مایخه حدیث مبارک دي دا نه راغلی چې په ورځ د قیامت بل الله دیدار ورکړي دی وی جینا اخو ورځ د قیامت ده مایمن کله ویل چې د الله نبی په دنیا کې الله لیدل د معراج په شپه ورته الله خپل دیدار ورکړل نو دا یو روایت عالی او بل روایت پریدي د معتزله او عقیده د خپل کړل فرقه کې دا شک نه شو تاسو د فرقواریت نه منع کړي خپل په فرقه کې شو عائشہ وی چې چاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله لیدل دروغ وی ابن عباس فرمایي چې د الله نبی الله لیدل شپه د معراج کې لیدل وس دې یو نه انکار کوي دی بنیاد باندې چې زما عقل نه رالي صحابه کرام دعا نه ذکر کوي لکه عائشہ خدام وای چې کم سړی وای د الله نبی ولاړ باندې تشبول کړي دا سړی رښتونه نه ده لیکن مغیره بن شعبہ روایت کوي چې نبی علیہ السلام ولاړ بول کړي یو روایت نه ده سوسو صحابه کرام را نقل کړي تطبیق من څنګه عائشہ د الفاظ نو مراد د دي چې د الله پیغمبر همیشه په ولاړ بول نه دي کړي د سوزر په وجه کړي دویم دا چې عائشہ د پیغمبر سنت دادا ناس ته واړه بول کوا دریم نمبر عائشہ د کور زنانه دا دی وجنا کور کې د الله نبی چرته په ولاړه تشبول نه دی کړي او صحابي بار د الله نبی لیدل د سوزر په وجه لیدل اهل سنت وای دي چې پیغمبر اره خبره ومني څومره کولی خبره ده د صحابي خبرم رښتیا ده چې د الله پیغمبر په ولاړه بول کړي باری کړي عائشہ خبرم ټیک ده کور کې ندی کړي هغه نه دی لیدلې لازم خو نه دی چې عائشہ دی لیدلې وي دغه شانتی ابن عباس هم ټیک کوي چې الله یې لیدلې عائشہ هم ټیک کوي چې الله یې نه دی لیدلې ته هغه څنګه جواب یې آسان دی یو د اجمالا نظر یو د تفصیلا نظر غزویم چې عباد الرحمن میدان نه دی لیدلې زید وی عباد الرحمن میدان نه دی لیدلې امر ورته وی عباد الرحمن میدان لیدلې زید هم ټیک وی امر هم ټیک وی زید وی چې عباد الرحمن میدان لیدلې په میدان کې باندې څنګه زګې ده امر ورته وی چې زما مراد د عباد الرحمن په میدان کې وسیږي میدانی لیدلې نو وای چې د میدان امر چې وای میدان لیدل د دین مراد دا دی چې علاقه د میدان لیدل خو اجمالا لیدل او زید چې وای چې میدان نه لیدل د زید د لیدون مراد تفصیلا لیدل دي چې ټول میدان نه لیدل دوانه ټیک وای عائشہ چې وای الله نه لیدل تفصیل یادې چې الله په تفصیل سره نه لیدل او ابن عباس چې وای الله لیدل نو اجمالا ورته الله خپل دیدار مصطفی ورکړل نو ګوره سه به کوم چې فرقواریات کوي او د حدیثونو یو منی بل پریدي تاغه ته اسلام او کوم چې پورا منی تاغه ته ټیک نه وي فقیل مل واحده یو کم یو دی مان علیه و اصحابی هغه چې زپینن رزیم زما
او زما د صحابه او پلار باندې د اهل سنت والجماعت د الله نبی وی دا نجات والا جماعت ده او ته نجی دغه کې مداخلي صرف مسلمان شانی منافق څنګه قرآن ویلی ولکن قولوا اسلمنا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا تاسو د اسلام ماته پس دغه آیات معلوم شوی چې تاسو د اسلام مراد ده ها بیا مفسرین سره مسند احمد بن حنبل سنن ترمذی المعجم الكبير للطبراني اغوي وزاد وهي الجماعه فاعتصموا بها فاعتصموا واعتصموا چې کوم الله فرمایل د دین مراد د صحابه او اهل سنت والجماعت تی مراد ده دې منګولي ولګوي پدې منګولي ولګوي دې باندې منګولي ولګوي او قاضي ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه یوم تبيض وجوه وتسود وجوه د دې په شرح کې فرمایي تفسیر د چانه کوي د چا په باره کې چې عبد الله بن مسعود نعمت ترجمان القرآن ابن عباس قرآن د ټولو نه ترجمان عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ده دا غن روایت کوي چې یوم تبيض وجوه سیب د 103 نمبر آیات سورۃ آل عمران نه لک خطراشه واعتصموا بحبل الله جميعا قرآن خپل مخې ته ونی سو زما په الفاظ غور وکړه لاندې تا ته آیات یوم تبيض وجوه وتسود وجوه یوم رزتوي بیض سپین بی وجوه بعضی مخونه فورز د قیامت با پلقیگی بعضی مخونه وتسود وجوه اور بی سمخونه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې د کوم خلقو مخونه پلقیگی اهل سنت والجماعت بی ما انا علیه و اصحابی اهل سنت والجماعت به چې مخونه به پلقیږي ازنه ابن کثیر وی مراد اهل سنت والجماعت دي هم اهل سنت والجماعت المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اهل سنت والجماعت سوق دي چې هغه د الله کتاب او د نبی په سنت دي د دې ځګینه پوری فدای او باس واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله عقیده د اهل سنت والجماعت دا ذاتی چې کوم تفسیر کې ځان دی او شیخ کړي جوړه کړل